د یو ګنجي په صفایۍ کې څلور ښځې مصروفې دي. دوه تې لاس سره تاو دي نوکان ورته پاکوي، دوه یې خپو ته ناستې دي نوکان ورته پاکوي، او چې لا نور به څه کوي. خو پیغام ورکوم هغې خویندو ته، هغې زنانو ته چې په کور دننه په پرده کې ناستې دي. زنانه نه دي، دې ته کوین وایي، کوین په انګلیش کې. دا ملکې دي، ملکې. دا یاد وساتئ ښه. په دې خپل حال باندې ډېر شکر ادا کوي، په دې خپله زندګۍ باندې ډېر شکر ادا کوي. دا چې ناستې دي د یو ګنجي ته او څلور ترې راتاو دي او د مختلفو حصو صفایانې ورته کوي، دا په دنیا کې دی مشهورې دي په روشن خیالو باندې. دا هغه ایجوکیټډ او دا هغه ښځې دي چې دی نعره لګوي چې میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی نہیں گنجے کی مرضی ہے. ستاسو مرضی ده. مرضی دا خو زمونږ د هغې خویندو ده، د هغې زنانو ده چې د هغې معاشره اسلامي ده او په اسلامي معاشره کې په کور دننه ناستې دي. جسم او مرضی دا خو د هغې چلیږي چې څه ووایي په کور کې هغه کیږي. څه یې چې خوښه یې هغه ورته میلاویږي. نه کار کوي، نه روزګار کوي، نه مزدوري کوي. دا خړ پړ خاوند سړی دا ورته ولاړي، ډاکټر نه واخله تر خوراکه پورې، تر جامې پورې، هر یو څیز دغه خړ پړ خاوند ورته کوي. او دا په کور کې لکه د ملکې اډر چلی، هر څه ورته برابریږي. نو خویندو، میندو، زنانو په خپل حال باندې شکر ادا کوي او په دې خپله زندګۍ چې الله در نصیب کړي په دې ډېر شکر ادا کوي. او هیڅکله د دغې غیر خلکو نه مه متاثره کیږئ چې وایي وګوره زنانه څنګه ازادي ګرځي، وګورئ که نه څنګه روشن خیاله ایجوکیټډ کالجونه، یونیورسټیانې. دا هغه اوس زه دا ټاپکس ډېر نه چیړم. افغانستان کې اوس دا ایشو روانه ده که نه، ټوله دنیا دغه روشن خیال په هغې باندې جړاګانې کوي. خو نه غواړم چې دغې میدان ته راودانګم. ډېر شی دلایل او ډېر شی خبرې داسې لرم، خو نه غواړم چې دغه میدان ته راودانګم، ځکه زما یو خپل فیلډ دی، زما خپل یوه لاره د دعوت دی او په ډېره نرمه طریقه باندې خپله خبره کوم. خو زما بعضې خبرې داسې چې په هغې کې ډېر لوی سبق او ډېره لوی اشاره پرته وي د هغې چا دپاره چې هغې په دې کوپړۍ کې څه نه څه ساتلي وي د ځان سره، چې تش بوس پکې نه وي.